اسکر داسې کلی پنجپیر زموږ دارالقرآن چې د هغې شهرت او نوم پېژندلو هم قرآن نن دنیا کې یو کلی علاقه کله په بدنامه مشهوره شي کم کلی غغلچي پکې کم کلی ډاکوان پکې کم کلی بدماشان پکې یا د دنیا په اعتبار فلان کی کلی کې ټول کلی تعلیم یافته ټول افسران ټول تاجران ټول حاجیان خو د دې کلی داسې یو خصوصیت دی چې په تمامه دنیا کې کدا یادېږي نو د قرآن فهمه په نوم باندې یادېږي او د توحید او د سنت په نوم باندې یادېږي په دې دور کې که د قرآن فهمه او د قرآن د درس خبره کیږي نو غیر ارادي به د یو پوه او خبردار مسلمان ذهن کې پنجپیر راځي دارنګ که د توحید او د سنت مسله بیانېږي نو د خلقو په ذهنونو کې به پنجپیر ناست ځکه چې په دې کلي کې د الله د کتاب د الله د توحید د پیغمبر د سنت مسله بیان شو د دنیا ټول خبره شي خلکو ته خیر لاس کې ورکړل شي دا نن که زمون په لاس کې قرآن دی او دا نن که مونږ هم کینو چاته وسلور خبرې کولی شو نو د دې شاته د دې پنجپیر محنت دی محنت د پنجپیر او زمون د حضرت شیخ القرآن رحمه الله چې هغه زدا ویم دا د دې دور د دې صدی او خاص کر د پښتونخوا مجدد دی دا مجدد قرآن فهمی د توحید سنت خدمت چې الله رب العزت په دې صدی کې د هغه نه واغست په کوم انداز یې واغست نو زما په خیال د پښتون قوم په تاریخ کې به د دې مثال پښتون قوم کم از کم او هغه تحریک چې هغې ته تحریک رجوع الی القرآن ویلېږي د قرآن فهمه تحریک چې په بر صغیر کې بنیاد شاه ولی الله محدث دهلوي ایښی او په پښتنو کې بانی شیخ القرآن رحمه الله نن د بچی بچی نارینه زنانه د مولا طالب په لاس کې قرآن او د دې نه مخکې حال دا چې د عوامو نارینو زنانو د بچو په لاس کې قرآن خو لرې خبره چې د درس نظامی فاضل عالم په لاس کې قرآن او نن هم داسې ده چې د دې پنجپیر سره د پنجپیر د شیوخو سره مشایخو سره اشاعت توحید او سنت سره تعلق نشته نو سیم لاس کې قرآن نشته د قرآن لفظي ترجمه هم نه ورځي د دغه ناسو غالبا یو ماشوم سورې فاتحه ترجمه کوله سره زمون خو معشوم لا زمون خو نارینه او زنانه لا هم د قرآن ترجمه ورځي او خفټ او درسته ترجمه یاد ما دا اصل د هغه مرد درویش حضرت شیخ القرآن په قبر د الله کروڑها رحمتونه ولي دنیا له سترګې پړو خلک د قبر پرستینا د مزار پرستینا د بابا او د پیر د خپل روچت کړو او د الله په در کې الله تخکته او دا وته خپل چې دا تندې دا سر الله درکړې د صرف یو الله تبا ټیټي خلق د قرآن نه لري هغه خلک د قرآن سره جوړاو کړل په دیني پوهې کړل د ژوند مقصد یې وته خو دا انقلاب کتاب لاس کې ورکړ او بیا صرف هغه نه دا غنه بعد الله په اولاد کې لائق فائد جانشین زمون قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب رحمت علی چې هغه مشن تر دې ساعته پورې او الله دې زندگی ورکړي د صحت تر مرګ پورې ان شاء الله دا مشن دا کار به جاری ساتي او بیا ولا شاګردان داسې ورکړل چې هغه شاګردان چې کوم طرف ته تللي دي هغه کلي وطن کې انقلاب راوستی تاریخ وایي چې خاندان یو سړي ته ملو شوی
او شاګردان دوه سړو ته ملو شي. خاندان شاه ولی الله ته ملو شي چې د پلار نیکنه والا تر نوسو کړوسو کودو پورې ټول علماء اخوا د مولانا هر یو په خپل ځای داسې مولا چې لوی کار دی الله والا. که شاه ولی الله دی، که شاه عبدالعزیز دی، که شاه عبدالغنی دی، که شاه رفیع الدین دی، شاه عبدالقادر دی، بیا نوسو کړوسو کې شاه اسماعیل شهید دی، که شاه اسحاق دی، نو داسې خاندان دا یو سړي ته ملو شي. ولیکن شاگردان دو کسانو ته ملو شو. یو امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردان ولا الله ولا داسې شاگردان چې هغه اجتهاد فقه هغه سوچ فکر ویژن دنیا کې خور او نن دې وخت کې په څلورو واړو مذاهبو کې د ټولو نه زیات پیروکار د فقه حنفي دی دغه شاگردانو کمان. دویم تاریخ وی شاگردان کو ملو شو نو د دیوبند شیخ الهند محمود حسن دیوبندی رحم الله ته شاگردان ملو شو. دا شاگردان په پیژنه هغه شاگردان داسې شاگردانو چې هر یو شاگرد په خپل یو انجمن او یو تحریکو څنګه سو علماء پیژني عوام دي داغي توجه وتراړو. د شیخ الهند شاگردانو کې مولانا الیاس رحمه الله یو لوی تحریک دی الله واس. دارنګ د شیخ الهند شاگردانو کې مولانا شفیع علی تانوی رحم الله چې د اصلاح والے سم دی الله ډیر لوی کار واس، اصلاح معاشره، اصلاح معاملات. دارنګ په شاگردانو کې شانور شاه کشمیری رحمه الله، شبیر احمد عثمانی. دارنګ شاگردانو کې مفتی کفایت الله دہلوی. په شاگردانو کې دا لوی لوی خلق کم کم بیادوم و آخری بیان کم امام انقلاب مولانا عبید اللہ سیندی چې د حضرت شیخ القرآن شاگرد استاد. او په شاگردانو کې داسې ګڼ شاگردان چې شیخ الهند الله رب العزت شاگردان ورکړل او داسې شاگردان یې ورکړل چې د هر شاگرد نه الله ډېر لوی کار وکړي. خو زویم دریم یو بل قسم شي دا هم د تاریخي صحیح او دا تاریخ شو چې شاگردان ورکړل نو شیخ القرآن رحم الله هر یو شاگرد تاسو وګورئ نن کوبرونه دي که سمه ده او کوم ځای ته د توحید او د سنت आवाज رسېدلی دی، انقلاب راغلی دی، نو دې پسې شاته د پنجپیر د تحریک د شیخ القرآن رحم الله د تحریک هغه اثر دی او د شیخ القرآن شاگرد یو تللی دی کلي وطنونه په بلاړو هلته انقلاب راوستی دی، تبدیلي راوستی ده، خلکو له قرآن لاس کې ورکړی دی، خلکو ته توحید او سنت ښودلی دی. خبره مې دا کوله چې الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره ده چې نن زموږ په دې ملک کې ما شپه ورځ د مدارسو اختتامي پروګرامونه بیا زموږ د ارشاد توحید او سنت مدارس چې په یو کلي کې څونه ګڼې ګڼې مدرسې او هلته د قرآن او سنت او د توحید او سنت او د اختتام په نوم باندې راغونډېدل دي. نو د دغې مناسبت سره بس یو څو خبرې کوم چې دا مدرسه او مدرسې کې چې څه پړاویږي قرآن سنت دا څه تعلیم دی، د دې تعلیم څه اثرات دي، دا ولې ضروري دی او دې تعلیم او قرآن او سنت څه انقلابات راوستي دي او دغه انقلابات چې په مخکې دور کې راوستل نو د قیامت سبا پورې دا دغه انقلاب ضامن کتاب دا کتاب دی د انقلاب، دا کتاب دی د اصلاح، دا کتاب دی د تبدیل او د بدلون، خو په دې شرط چې مسلمان یې راواخلي. راغشتل ولې ضروري دي، ویلې ضروري دي او په دې ځان پویول ضروري دي، د هغې مطابق خپله عقیده عمل او زندګي جوړول ضروري دي. خو یو څو لنډې خبرې کوم هغه دا چې دا څه ضرورت دی زموږ د مدرسې تعلیم ضرورت څه دی؟ ضرورت دا زموږ د فرد ضرورت دی، دا زموږ د کور ضرورت دی، دا زموږ د دې معاشره او سماج ضرورت دی، دا د دې ملک ضرورت دی، دا د دې تمام عالم ضرورت دی. هر سړی پریشان دی، تنگ دی،
رور د رور سره مشت او گریوان، مور پلار د اولاد نه، اولاد د مور پلار نه نالا دي، ښځه د خاون او خاون د ښځې نه خپه دی، او گاونډي د گاونډي نه تنگ دی. وجه صدا وجه همدا ده چې د الله دا کتاب دا قرآن په حقیقي معنو کې مونږ پرېښی دی. تعلق کشتم نو رسمی تعلق دی، حقیقي تعلق نه دی. قرآن سره چې حقیقي تعلق پیدا شو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او سیرت سره زندګۍ سره حقیقي تعلق پیدا شو، دا د کور مسلې حل کی. او نن ماوی د دې قوم د معاشره مسلې دي، د دې ملک مسلې دي، د هغې واحد حل دقه د الله کتاب. زموږ حقیقي تعلق نشته دی، زموږ رسمی تعلق دی. د الله د کتاب आवाज پنځپیر نه یادوم، هغه ځایونه نه یادوم چې کومو ځایونو کې زموږ مشایخ علما لګیا دي، هغه کلي وطنونه چې د قرآن پیغام تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، هغه خلک چې د قرآن نه او د توحید او سنت نه لري دي، نو هغه ملکونو علاقو کلو کې کورونو کې په هغه جماعتونو کې هم د قرآن آواز بند شوی دی، قرآن آواز بند شو. او د قرآن په ځای باندې د موسیقۍ د گانو بجانو شرکی بدی آوازونه شروع شو. دا معاشره د نن زموږ حالات دي. او کله نه چې سمارټ فون راغلی دی، سوشل میډیا پیدا شوی ده، فیسبوک وجود ته راغلی دی، نو هغې خود داسې تبعی وکړه چې کورونه هم خالصه سلیمه کړه او جماعت ته هم بچ نشو. د قرآن آواز بند، د موسیقۍ آواز. او نن دا حال دی د نوجوان نسل چې سر ته موبایل پروت دی، او د کیږم په موبایل او راپاسیم په موبایل باندې، بلکې هینډ فری غوږ کې را موسیقي گانے بجانے ډرامې فلمونه ګوري او په دې حالت کې ولا خوب راشي. زمونږ د دین شریعت دا تعلیم خو نو، زمونږ د دین او شریعت تعلیم داو، سنت تعلیم داو، سیرت تعلیم داو چې ود کیږي نو باودسه ودشي، د الله په نوم باندې ودشي، ذکر اسکارو کی مسنون دعا وای په مسنون طریقه باندې ودشي، نو کو مرګ راشي نو بیا به مرګ د ایمان سره. خاصه څه خیال لې چې فیسبوک باندې اختی، موسیقي اوري، فلم او ډرامه ګوري، او په دې حالت کې سترګې ورړې او د شپې الله روح واغس، نو سم خیال لې چې د دې سړي مرګ به څنګه مرګي. پاسېدل هم زمونږ دا حل دی چې پاسینو په نور څه په ځای اول موبایل ته لاست، داسې مونږ دا د دې زندګۍ اهم جز او لازمه حصه جوړه کړه. خیال دا دی جوړې دا د دې خوراک سکاک نم اهم، دا حل دی، داسې اهم حصه شوه زمونږ د زندګۍ. او دا غین لازمه نتیجه فلمونه، فحاشه، اوریانه، موسیقی، گانے بجانش. او کو سو کوئی زی نورم زان ساتم اغا هم نشی بچ کے دے، دار شیطا تخفل دعوت در گئی. دا حالات نو سم خیال لے دا دے فرق پا زندگی کے بخیر برکت کم زین راشی، دا دے کور کے بخیر برکت دا کم زین راشی، پاگا معاشرہ و ملک کے بخیر برکت دا کم زین راشی. چی دا اللہ دا کتاب آواز بند شو، د موسیقی او د گانو بجان आवाज هغه د هر کور هر کوسې نه لګیا دی روزي. یا داسې دور سیرت سره وګوري، د سلفو دور وګوري، د صحابه کرامو دور وګوري، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور وګوري، نو الته د قرآن आवाज راته. سیرت راواله وګوره، حدیث وګوره، قرآن आवाज راځي. سیرت واقع لیکل ده، حالات ویلي د مدینه چې مدینه منوره تبا بهر نه څوک نو مسلم یا غیر او د کوزي نو بیا په دې انتظار چې کړه بیا او منافق سره اب جمعات کې تنګي. خو د جمعات سره د مسلمان دومره گہرا تعلق دی، ځکه د مسلمان قرآن، د مسلمان عقیده، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشره، نظام د دې جمعات نه بغیر به د ځکې کوم دی د ذکر زیاده ایمان به دې ځای نه اخلي، عبادات اجرا کا به دې ځای نه کیږي، عبادات بدلته ادا کیږي، صحیح معاشره صحیح معامله به د دې ځای نه ځکه
جماعت مدرسه دې لپاره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد یو کا دویم کار نبی علیہ السلام د مسجد تعمیر دوران کې مواخات قائم کړ دوه صحابه رونه اکثر یو مهاجر او یو انصاری او کله داسې شي چې دوه مهاجر یو ځای کړي دي او دوه انصار یو ځای کړي او دریم کار نبی علیہ السلام چې کله د مسجد د تعمیر او مواخاتو فارغ شو نو د بدر نه مخکې یا وروسته اختلاف دی دا سیرت یو معاهده وشوه چې هغې ته میثاق مدینه وایي او د هغې په نتیجه کې د مدینې ریاست قایم شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سربراه او یو حکمران دا درې کارونه وکړل ما یو نوی نظام قایم شو مدینه کې ریاست وجود تراغه یو نوی معاشره د مسلمانانو راغله ځکه مکه کې د مسلمانانو معاشره نه وه هغه کوم نو انفرادي ماحول نو ماحول او معاشره دلته قایم شوه نبی علیہ السلام جماعت دې نه جوړی چې مسلمان خپل روحانیت الله سره تعلق تعلیم اصلاح دلته نه والی معاشره مواخات دې نه قایمای چې بار معاشره سمای ځکه مهاجر راغلی اسنه دا مهاجر د مدینه په دې معاشره او خلکو باندې بوج نشي ځکه شل کسان په یو کس په یو ځای راولا خلکو ته سمبالول ګران دي او په یو داواله کې نو اساني نبی علیہ السلام معاشي طور معاشرتی طور دا مسله حل کړه نن سبا دنیا کې چرته چې تاریخي وطن مهاجر د یو بل نه بل بل تلاش شي هغه ملکونی کې ډېرې مسلې پیدا شي ځکه دا خلک زیکول دا پخپو ودرو ډېره غټه مسلې حکومتونو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مسله چې خلک په کلونو شي هغه کول پیغمبر داسې حل کړ مسله بس دوه کسان یې معاشي او معاشري تورې خلک مستحکم کړل معاشره مله برابر کړ او بیا او فرمایل عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وی راغله پیغمبر مجلس تا يهودي نه مسلمان پیغمبر نامه سم اوریدل اول خبره می دا اوریدل وا ابشر السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام سلام خور کې ولی نوې سوسایټي او معاشره وجود ترازی مینا محبت او تعلق پکار دی او د تعلق بهترینه طریقه سلام یو سړی نه پیژني سلام په واچوا بل ورځ په واچوا پدره مسلورم ورځ په پتا پهلو کی او په بیزم شپږم ورځ بلا سرور څنګه د کمزه تعلق جوړ پیغمبر تعلق جوړاو سلام کو او اتی متام مهاجر راغلی د خوراک ضرورت ناته متام یو بل باندې خورای او درې صلو والناس نيام صلو بالليل والناس نيام کله چې شپه شي خلکو د شي تاسو الله ته ودرېږي ځکه یوازې مواخات یوازې معاشره یوازې تعلقات جوړول نه دي دین اسلام کې الله سره تعلق قائم کړي دروازه با معاشره جوړه معاملہ درست ہے خلکو سره په ډیلینګ کې خوشبي کې با الله سره تعلق هم جوړه او د الله د تعلق سره با الله نه واړي دا به الله نه وصل واړي نه مسلمان هوا دا مزاجي د اسلام دا تعلیم دی چې دروازه مهنت دروازه او د شپې الله نه وستنه اكو دینی کو دنیا زمون دي شیو خدا غسه کول دروازه مهنت کو د شپې الله نه مو خپل شیو د غسه دي دي چې دروازه مهنت او مساله او قران او درس تدریس او د شپې الله ته دي په دغه باندې کار نشي ځکه دا مساله چې خوري دا کار چې مخکېږي دا د الله د تعلق نه بغیر نه کیږي حضرت شیخ القرآن رحم الله او داغه شاګردان دا د مفسرینو کېدو سره سره د داعیانو کېدو سره سره د لوی انقلابانو کېدو سره سره ډېر الله مضبوط تعلق ورکړي دا د الله تعلق اثر دی دا نن چې موږ صحیح نو کړو یو لوی انقلاب نو د مهنت سره سره شاته یو مضبوط الله سره تعلق دی نو نبی علیہ السلام څنګه وی الله سره د شپې تعلق ساتي بهرحال خبر ما دا کوله چې خلق براتل مدینه ته نوی ریاست نوی معاشره وجود تر راغلی دا ګورو چې مسلمانانو معاشره څنګه ده او نظام او حکومت او ریاست څنګه ده نو الته ابتدا کې مسلمانانو پاتې کېده نوی کلونو کال نیم کې مشرکین هم له
ټول به یو ځای نه دي مسلمان شي په مزه مزه باندې. او دریم یهود خو د پخوانه دغلته آباد دي، نو په دغه مدینه ریاست کې مسلمان هم دی، ابتدا کې مشرک هم دی او یهودي هم دی. وروستو په محنت او دعوت شرک ختم شو، ټول موحدین مسلمانان شو، د مکې والا خلک، د مدینه والا خلک، انصار او اوس او خزرج او یهود رو د هغې د سازشونو د هغې دغه کرکوتاتو چې کوم قرآن او بقرې بیان کړي دي او خباثتونو د وجې نه مختلفو موقعو جنګونو سره جهادونو سره بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع د مدینې نه چې دی نو وایستلی شو او بیا نبی علیه السلام په آخري وخت مرض وفات ته امام بخاری کتاب المغازی کې د مرض وفات کوم حالات را نقل کړي دي، نو پاغه وصیتونو نصیحتونو کې دا ویلو چې اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب، جزیرة العرب نه وباسه ولې دا مرکز دی د اسلام، دا خلق سازشي خلق دی، نظام بدل خلق. عمر رضی الله عنه وایستل فرمایي اگر ریاست ته چې راځي نو غیر مسلم نو مسلم التا د مسلمان هم ابتدا کې کور شته، د یهودي شته او د ابتدا کې د مشرک هم شته. دا به څنګه وي معلومه ده چې دا د مسلمان کور دی که د یهودي کور دی؟ ځکه تاسو ګورئ طرز تعمیر ټول یو شان دي، د یو کلي علاقه طرز تعمیر خلک یو شان تعمیر دلته خو نظم دی پېښور کې، زموږ په پېښور کې داسې علاقې دي سکان هم اوسي، عیسایان هم اوسي، د چوډیان جمعداران مسلمانان خو اکثریت دی، خو لیکن طرز تعمیر کې فرق نشته، دای کورونه زموږ د ټول کورونه یو شان، نو خلک طرز تعمیر یو شان چې خاص علامه پې نه لګولې. دا پته بصیرت نگار وای څنګه لګېدا چې دا د مسلمان کور دی که د یهودي کور دی؟ وایي دوه خبرې وي. یوه خبره دا وه چې د مسلمان د کور مخه به صفا وه او د یهودي د کور مخه به صفا، ځکه اسلام صفای پسند دین دی. قرآن دا وایي ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین او الطهور شطر الایمان، او داسې صفای پسند دین دی اسلام چې وګوره په هیڅ مذهب بلکې آسماني مذاهبو کې یهودیت او عیسایت کې داسې صفایي سترۍ او طهارت او نظافت نشته چې اسلام دی. د اسلام آسان مثال یو مستشرق دی، مستشرق به پیژنئ، مستشرق هغه یهودي عیسایي ته وایي چې دی خو کافر خو اسلام یې سټډي کړی دی او په هغه یې ریسرچ کړی دی. کله کله وایم طالبانو د پوهې دپاره چې د عوامو په خوا وی یاره وایي کافر مولا راغلی او ظالمې مسلې کولې، دا زما مشکله دي. زه یم کافر مولا راغلی اسلام یې سټډي کړی مسلمان نه دی. اعتراض دپاره ډېر لوی مستشرقین دي، کتابونه یې لیکلي، جلدونه په سیرت یې لیکلي دي، په تفسیر یې لیکلي دي، فقه باندې لیکلي دي، تاریخ باندې لیکلي دي. مقصد د دین خدمت نه دی، اعتراض دی. خو بهرحال دا یو جدا موضوع ده. خو کوم علما چې دا الغزل فکري او استشراق مطالعه کړي یې تعلق یې نه په دې باندې پوهېږي. خو بهرحال خبره مې دا کوله یو مستشرق لیکلي دي چې د مسلمانانو خو بیا کله کله داسې وشي چې الله دغه کافر د خولې نه کله د اسلام او د پیغمبر اسلام تعریف خولې نه ایستی دی الله پاک. او مستشرق لیکي او د مسلمانانو مذهب او د مسلمانانو پیغمبر دونه صفایي پسند دی چې 15 وخته په خپله او خپلو تابعدارو ته وایي مخلصین ځای خو تاسو مخلص 15 وخته اودس. دا کم مذهب دی چې باید کې 15 وخته اودس شي د مسلمان او د اسلام. او خپلو شاګردانو ته دا ویلو چې په جمعه کې هفته کې به یو ځل غسل کوئ نه جمعې په ورځ. او وایي حالات بل طرف ته دا دي چې د عرب سرزمین اوس هم صحرا ده، مکه مدینه کوم خلک حج عمرې له لیدلې وي، د مکې مدینې دننه شهرونه خو ډېر ښه آباد دي، خو چې کله سړی د مدینې نه وځي یا د مکې نه وځي جدې ته ځي یا مدینې ته راځي، مدینې نه مکې ته ځي یا د دغې شهرونو نه ریاض ته ځي، نو چې څو کیلومیټره بار شي نو بس بیا صرف صحرا. په دې دور کې هم
د ساينس او ټیکنالوژي په دې ترقی یافته دور کې شهر آباد دی خو صحرا وغه سي صحرا دوه درکم نه او په داسې حالاتو کې چې وب نشتا او دغه باوجود هم پنځه وخت خپل افته کې هم او شاګردانو ته وایي مخلاصي او داس کوي دا د اسلام د سوي پسند ده کټ دلیلونه خره نو اسلام سبای پسندو نو دغه تعلیم پیغمبر د کور والے سره ورکړو نو د صحابه کرام کورونه او مخه پاکي وي يهودي کور مخه سخاوا او د کله کله ویم یہ الٹی ہے گنگا یہاں چل رہی ہے اوس خبر الټا شو اوس مسلمان چې څنګه عقیده ګنده شو نو دا رنګه ظاهرم ګنده شو کورونم ګنده شو لري کوسه بلکې نن خو مسلمان دا کار خیر کوي چې خزانه د خپل کور نه راوځي نو د بل کور مخې ته ورځي یا سړک مستر دا حل او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د نیکه کارونه د ایمان کارونه خودلی نو هغه د نیکه او د ایمان په کارونو کې یو کار سو کلمه لا اله الا الله اعلی او ادنا سوا اماطه الاذان الطريق اماطه الاذان الطريق چې څنګه کانه غټلارې نه لري کول دي از غیر لري کول دي مثلا د کېلې پوستکی چې لکه سو پیرابرونه زینو دا کن خزرم تک دا کن او ز مفهوم مخالف کوم ځای معتبر دی کوم ځای دی علما ناس دي خو ز مفهوم مخالف بیوالو چې کلا دا لری کول اماطه الاذان الطريق دا ادنا ایمان درجه او ثواب دی نو رسول بیسي ګره به زه ادنا ګونه کا صغیره کې فیواچا خبره مدا کولا یو نه خسوا کور مخسفا او دویم داوا چې د مسلمان د کور نه د قران د تلاوت आवाज راته د يهودي د کور نه تلاوت आवाजونه راتل څنګه راتل ډیر واقعات دي په حدیثو کې شته دارنګ په سیرت کې شته بس د سیرت او د حدیثو یو واقعه وویل ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي اصل د یمن راغلیو چې تقریبا 50 صد پاسا افراد باندې مشتمل ټبر او خاندان دی یمن را روان شو سمندري سفر کوي مدینه ته ځو هغه هوا نه موافقه شو د سمندر چپو د دې غاړې نه هغه غاړې ته بوتل چې کوشواله کدا کم ځای دی وای دا حبشه ده ها زادت ته مسلمان مسلمانان شته جعفر تیار ځلانو صاحب التفاج بیا چای کړه مدینه ته راتلل د خیبر په مقام او دا ابو موسی شری زانو او جعفر تیار ځلانو سره راغلي خیبر په مقام ابو هريره ځلانو د خیبر په مقام ابو موسی شری زلان هو ده داغه بارے کے بخاری کی راضی مغازیوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ز اشعرین په आवाज پیجن بهترین قاریان کو کول आवाजونه ابو موسی شری زلان هو د نبی علیہ السلام به تعالی الله د داوود علیہ السلام ته خوش आवाज حصہ درکړ ابو موسی شری زلان هو او سیدل چرتا کوم خلق حج عمره لتلی سعودي لتلی کوم ځای چې خندق ده غزوه احزاب شوه دغه ځای کې د دوی کورونو جونګړې خیمه ارزه چې دا وخت مناسب نبی علیہ السلام یو ورځ د سرکار حواله سره تللی دی دغه محلې طرف ته شپه ده پدې کې پدې کورونو باندې راتېریږي په دغه محله علاقه کې د یو کور نه د قران د تلاوت आवाज نبی علیہ السلام وخت کې وې پیچ مرګره سره پیچنی आवाज نبی علیہ السلام دا خو موسی اشعری دی نو ادرې او د موسی اشعری زلان هو تلاوت وره لکسار او بیا روان شي سار چې موسی اشعری زلان وراغه نبی علیہ السلام ورته ز سرکار حواله سره په درغلو تا تلاوت کو زړه تلکسات بهر قدرت تلاوت مې وره او ورته یا رسول الله ما ته پته نو چې بار پیغمبر ولا کما ته پته وې ما بنورم سور لګولم چې پیغمبر وریګره نور به په سور سره قرآن ویلو بهرحال دا ما واقع دې د پاره وی چې وګوره د مدینه د ریاست د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو دور حالات داری چې د کور نه د څه आवाज راځي
او زه یو مسله د قرآن مسله زمون مسله ادا تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه پیغمبر دی او دنه پکور کې د زمانه ولی ولې صحابه کرام اولیاء ځکه د دې امت د ټولو نه لوی اولیاء اول صحابه کرام لوی اولیاء په قرآن سنت ثابت اولیاء د جنت زیری ورته راغلي او د انبیاء نه بعد درجه د صحابه کرامو لوی مقام دی خو هغه د زمانی ولی دنده دی او د زمانی نبی بهر دی دنه صحابي قرآن وای پیغمبر ورته بار وخت دی سونه ساتم چې ولاړ دی سبا پیغمبر د سوي یا رسول الله ما ته پته نوا چې ته ولاړې ګيري ما و نورم سر لګولې مطلب دا چې ولی عالم الغیب نه عالم الغیب نو د زمانی ولی ته دا پته لګي چې د زمانی نبی بار ولاړ او نن پیر سے فقیر سے قبر سے وای په غیب وای پیر د مرید د حال نه خبر دی بابا خپل ظاهر او قبر لراغلی اینی او دا خبره چې سر دا ورته مودرېږه سر ورپسې داسې راته وایي که نه نو دې مثلا تاسو خبرې په هغې پنجپیر کې خبره وکړو ما تاسې ښکاري او دا زموږ شیخ و میر صاحب الحق افغاني صاحب هغې سره مونږ قرآن ویلی نو هغه با چېرته داسې مجلس کې ورځ تفریق علما ناستو نو هغې یاره د علماو په مخ کې چې زه تاسو ته اوس بیان وکړم ټول علما یې ټول موحدین یې ټول مفسرین محدثین وی د دې مثال خدا سے دی هغه دا چې غټه غټه خبرې کولې وی د دې مثال خدا سے دی لکه باغوان لکه یو سړی چې په باغوان باندې ګولې پر خرڅي نه لکه پنځپیر کی توي سنت باندې پداو دا کوم دین یې ځکه کړل خو بهر حال خبره مې د واقع دا وی چې عالم الغیب الله دی ولی عالم الغیب نشي کېږي خبره دا وا چې هغه معاشره کې د کور د قرآن आवाज راته ځکه د خیرونو برکتونو نن زموږ د کورونو د قرآن आवाज بند شي ځکه مسلې پیدا او قرآن چې بند شي او موسیقي راشي نو بیا به شیطان خپل کار کوي ځکه نبی علیہ السلام دام فرمایلو ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب ان بيت الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب هغه دل دماغ هم د شیطان کندر دی چې قرآن پکې نشته او هغه کور هم د شیطان کندر دی چې قرآن پکې نشته ځکه قرآن شته حدیث کې راځي شیطان تیښته کوي بقره کوم کور کې ویل کېږي نو شیطان نه راځي نو چې قرآن نه او موسیقي ویل کېږي سوي شیطان راځي شیطان په مسلې پیدا کوي بے برکتی به راځي اختلافات به راځي د دل دماغ سکون به ختمي نن اصل وجداله او قرآن سورنا سوکاله مخکې ویلو الا بذکر الله تطمئن القلوب په دې قرآن سره د فرد مسله حل کیږي اطمینان د دې قرآن سره د کور مسله حل کیږي د معاشري حل کیږي او د ملک د ملک مسلې په دې ملک کې بدامنی ده په دې ملک کې معاشي تنګي ده خو دا به څنګه ختميږي دا په نورو لارو نه کیږي دا په دغه لار کیږي چې د الله د کتاب فرد لاس کې نه راغستي په دې خپل عقیده نه برابر کړي په دې ژوندۍ عمل نه برابر کړي د کور او د ملک او د معاشره د لپاره نظام او اصول نه جوړ کړي دا مسله نه ما چې کوم آیات لسته واغې کې الله رب العزت عمده خبره کوي د سورۃ ابراهیم ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله مخاطب کوي کتاب میں دل را لګلې لتخرج الناس من الظلمات الى النور بس د تمام تیارونه د وته لار رڼا تل واحد د الله کتاب او دغه قرآن او سنت تعلیم او تعلم دے چې هغه په موږ باندې به حیثیت مسلمان فرض دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم خو چا باندې هر مسلمان باندې دونه خو فرض چې کم از کم په ایمان عقیده حلال حرام وي غړ احکام مسائل پیژني دا غي د پاره آسان شی زمو مشایخ قرآن تجویز کړي دي قرآن تکینا عقیده او ذکی غټ حلال حرام جائز ناجائز کو پیژ او د دین بعد بیا څه خلک داسې پکار دی چې هغه صرف قرآن نه و سره باقاعده عالم شي مفتی شي ځکه زمونږ د معاشره ما چې څنګه جماعت مدرسه ضرورت ده نو دا رنګ یو بهترین حق پرس عالم هم د معاشره ضرورت ده که عالم نه
نو یا ساته معاشره نسبی بیا خبره چې نن د مدرسې او د جماعت او د عالم دشمنان او مغرب یورپ یا دای ذهن والا خلق اداوي چې نه دا مولا او مدرسه ختم ورواړي نه مو وایو دا مدرسه دا مولا ان شاء الله نه ختمي قیامت سبب پورې نشي ختمي او دا هغه خلکو ته وایو چې کوم خلک دا ذهن د اوی لري دا وی په خله کې جوه دا وی چلیږي دل دماغ کې سوچ فکر دا وی پروت دی مو وایو چې نه دا ختمول نه دا د دې معاشره د مسلمانانو ضرورت دی کدا ختم شو الله دې کی نو دا معاشره مل ختمي د دې بقا په مدرسه را ولی دا جوړ شوی د لا اله الا الله د بار دی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو څو پورې چې پاکستان کې مدرسه شتا جمعه شتا عالم شتا دینی مدرسې شتا تعلیم تعلم قرآن او سنت شروع دي د بقا د الله دې کې کدانی نو بیا توحید الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت دا مدرسه دا دلته علما سونه مهنت کوي وختي دی مولوی سے ماتا تفصیلات وي الله دې ورلا نور ترقی ورکی او الله دې زموږ تاسو ټول نه دین خدمت د خپل رضا لپاره واخلي اقول قولي هذا استغفر الله درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا یا حی یا قیوم برحمتک اللهم إنا لا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله رب العزت دا سونه مسلمانان دلته ستا په نسبت د دین په نسبت راجمع شي الله دا ناس خپل دربار کې قبول کړي امين الله دا مدرسه چې کوم خدمات کوي کوم علما پکې لګیا دي کوم معاونین عوام مرګري د دې کړي تعاون کوي الله ټول بدلی ورکړي ټول د خیر برکت راکړي الله کوم طلبا چاہی حفظ و ناظر ہوئے ترجمے ہوئی اللہ دلا مخی د قرآن سره دا تعلق برقرار ساتلو اللہ توفیق و نصیب ہوگی اللہ والدین لے بہتری بدلے ورکی اللہ والدین لے بدلے ورکی چکم ستا محبوب پیغمبر بخبر و ارشادات و فرامین کے فرمائی اللہ دے معاشمان دا معاشرے بہترین افراد جوڑ اللہ بہترین حفاظ علماء جوڑ اللہ دے مدرسے سے مشکلات دی اللہ مشکلات حل اللہ رکاوٹوں ختم دبی ارادی بھی بہتری منصوبی علیہ اللہ وجود ورکی اللہ نور ترقی نصیب اللہ دے معاونین و قبولوں کے خیر برکت وائش دلتا سونا مسلمانان ناس موجود دی رجا حاجتوں اللہ ورکی اللہ مشکلات پریشانی اللہ مشکلات پریشانی ختم اخبر و خزانوں میں ورکی بیمارائیں موجودی قرونوں کی اسپتالوں کی اللہ شفائی کاملہ عاجل ورد نصیب قرضداری اللہ دا قرض اخلاص کاروبار مشکلاتی اللہ دا حلال ورزق ورد اللہ با کاروبار کے خیر برکت بائش کاروبار تنگی مشکلات ختم اللہ دا چاہ دشمنیں طرف گنے کو مینا محبت بدل اولاد نینے کمال صالح اولاد ورد اللہ اولاد شتدہ اولاد دنیا حضرت کے بکار رواز اللہ دا اولاد رستر و اخبار اللہ سو خلق وفات شیوی مولی سے ہوئی نیز دے روزہ کی دچا سو رشتہ داران وفات شیوی اللہ دوت مغفرت نصیب اللہ غصف زیر و دا حسان اللہ غص راحت و دا نصیب دا قبر او دا جہان و برزخ دا تکلیف پریشان و امن و امان پس مندگان دا صبر جمیل نصیب اللہ زمان حضرت شیخ القرآن رحم اللہ دنیا نا رحلت کردے اللہ دیر بیا سلسلے شروع کرے اللہ دائی قبر دا نور نڈک اللہ دا کم دا دی بنچوی خلق دی مدارس سرا دی طلباء سرا اللہ دیر لویا لوی تعاون کئی وی خدمت کی دیر مخنا اللہ دوی چھر خراب مکی اللہ دیر بدلے ورور اللہ خوشحالے نصیب قرون دخل برکت اللہ رب العزت دمون کم شیوخ و فالشیوی مشایخ اللہ دائی قبرون نور نڈک
زموږ شيوخ علما مشایخ چې ولې الله صحت عافیت او نصیب سره زموږ